دا نن وخت سره چې کوم عید میلاد النبی خلق مناوي آیا دا خبره صحابه کرامو ته نه معلومه؟ ابو بکر صدیق د رسول الله جګری دوست دا څه دوست دی؟ داسې دوست دی، داسې دوست دی چې داسې دوست رسول الله په مکه او په مدینه کې نو سخره مې دا ملګری مې د ماضی. ابو بکر صدیق دور خلافت تیر شوی، ابو ویلی د رسول الله باری کی عید میلاد النبی نه د مناو کړي وجه سره دا خبره خو اول اومنله چې صحابه د رسول الله ملګری وو خو کلک ملګری وي. اوس په دا خبره منو چې عید میلاد النبی صحابه کرامو نه د کړي، معلومی کی دا چې د دین کار نه ده کار. فاروق اعظم خلافت تیر شوی او په ډېر رقبې باندې د فاروق اعظم حکومت تیر شوی ده 22 लाख مربع میل باندې 22 लाख مربع میل ډیر شي په دې باندې د فاروق اعظم حکومت تیر شوی. یو علاقه د سوکوخي چې پای کې صحابه کرامو عید میلاد النبی مناو کړي دا دوشون. دریم عثماني ذوالنورین دا عثماني ذوالنورین دوره خلافتو دیغه باری کې د سوکوي چې عید میلاد النبی مناو کړي. عثمان هغه سړیو دا هغه صحابیو چې د سر د رسول الله سو لونوي دوی لونوي ورسره دا د رسول الله زوم څه شي وي زوم رسول الله د تسخرو نسخر د سړی فخني پیغمبرانو مسخرو پکار خدا وا چې فاروق اعظم لوروا پیغمبر سره د ابوبکر صدیق لوروا پیغمبر سره ګوره د ډیر کلک ملګری دي. عثماني ذوالنورین سره دوی لونه دي. حضرت علی سره د پیغمبر لور ده فاطمه او دا د ابو طالب بچی ده، دا د رسول الله د تر زوی ده، څومره قریب کلوز رشته ده او بهم هغه عید میلاد النبی نه مناوي. وجه څه ده چې اوس مناوي د دین کار ده؟ کدا د دین کار و صحابه ویل نه ده کړي. معلومی کی دا چې صحابه په دین نه پوهیدل، مونږ پوهیږو 110 هجری پورې چې کوم صحابه کرام چلیدلی چیلنج د ټولي دنیا علما او تزا څوک ته ثابت کی چې صحابه کرام او عید میلاد النبی ثابت ده. دا یو خبره. د دې نه بعد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا د موږ د مسلک امام ده، څوک ته ثابت کی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دور کې عید میلاد النبی مناو شوی ده؟ څوک ته وخیدا؟ تابعین اتباع تابعین دی پورې د څوک دا وخیدا؟ دا خو رستو منګړه ته خبرې دي یاره چې مونږ عید میلاد النبی مناو، یاره چې بس عید میلاد النبی الکه عید میلاد النبی مناوي د څه لپاره څه چل شوی؟ ته خو ماته اول د رسول الله د پیدایش صحیح تاریخ وخیدا. څوک ته پدې امت ته پدې اول اتفاق وکي اومه د وفات اومه د پیدایش په تاریخ باندې مضبوط اختلاف ده. څوک یې وخیدا؟ دا خوشی خبری دی. عید میلاد النبی اسلام کی هیڅ ثبوت نه لري، نه ثبوت شته کوي مونږ به د ټولو نه مخکې کولو. څوک یې وخیدا؟ خلفای راشدون نه 110 هجری پورې صحابه کرامو نه څوک یې ثابت کی مونږ ور سره بالکل منو ده. خو ثابتول خو غواړي د دین یو کار چې تکي دا به ته په دلیل باندې کې حجت باندې چې تاسو سره دلیل نه وي د دین کار ته نشي کولای. ته چې مونږ کې تاسو په منځ غټ دلیل ده قرآن ته او حدیث ته، ته چې حج کې، ته چې روزه نیسې، ته چې زکات ورکې، ته چې جهاد کې، ته چې نور عبادات کم کې، باقي باندې تاسو سره غټ دلیل ده قرآن. بہرحال چټ کې چې کم سوال لا عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ دا بالکل بدعت ده، دا بالکل ناروا ده، دی باندې بالکل څه په اسلام کې ثبوت نشته. په دې باندې خبرې نه دي پکار. یو سیس چې په اسلام کې وینا باغی اړو خبرې پکار نه دي. کچیر یو سیس په اسلام کې وی او دواړه طرف ته اختلاف وي. ګوره دا یاد ساتئ، کله چې یو مسله وي او هغه اختلافي وي نو په دې کې د جواز صورتونه وي. په دې باندې طالبان کویږي اصول مونږ ته چې کوم اصول په دې علم کې خولې شي، اصول الشاشی یا نور الانوار یا حسامی، هغه دا خبرې ذکر کړي. ائمه اربعو اختلافات چې کوم
کله چې یو مسله اختلافي شي نو په دې کې به د جواب دا خو مسله ده نه بعضې مسایل د صحابه کرامو د وخت نه اختلافي روان دي دا مسله خو بالکل د صحابه کرامو په وخت کې ونه ښه نو چې نشته نو کوي څه ده به هر حال په دې باندې تاوانونه ما ته بله ورځ یو ملګري ووي ما ته یاره جي ما پسې ملګري رالل او عید میلاد النبي باندې هغې دپاره پیسې ټولولې ایما نه ورکولې خو هغې راباندې زورور شول ایما ما ته په دې څه ثواب میلاویږي او که نه ما ورته د ثواب خو تمه ونه ساتي او د ګناه دې کړي مې استغفار ډېر ډېر کوه نو الله دې موږ معاف کړي هغه کار به کوو چې کوم د الله او د الله د رسول نه او د خلفای راشدینو نه یو کار ثابت وي هغه کار به کوو هغه کار به نه کوو چې کوم کار صحابو نه ده کړی